چې خدای به څنګه پیژنې چې خدای دې وپیژنده بس مسله لاړه ختمه شوه. او الله تعالی فرمایي چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبادت دې ته نه وایي چې بس مونږ مونځ وکړو، مونږ روجي ونیسلې، مونږ حج لاړو، مونږ عمره وکړه. نه، تا خدای سوره وپېژنده د عبادت په اساس باندې. د عبادت خو یو ټریننګ دی، د دې ټریننګ په اساس باندې د خدای پیژندګلي سوره حاصله کړه. امام بهقي یو حدیث نقل کړی دی، دې خو وګوره الطاف تمہارا ستا اصلاح وشي. ها امام بهقي یو حدیث نقل کړی دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان الرجل لیصوم ویصلي، بلا ډېر خلک به داسي مونځ روجې به کوي ولکن یجزا بقدر عقله، خود دله چې خدای د قیامت پر ورځ بدله ورکوي، ریوارډ ورکوي، نو هلته به د پوهه تلي چې دی په دې خبره باندې پوه سوره و. نو اوس کم مونځ کې، کم اودس کې، کم عبادت کې د دې په اصل رمز باندې ځان پوه کړه چې مقصد یې څه دی. نو مقصد یې دغه دی، ځان پیژندل او خدای پیژندل. اکبر الہبادی ډېر عجیبه خبره وکړه چې تم شوق سے کالج میں پلو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. زمونږ حماقت دا دی، زه نه ځان پیژنم نه خدای پیژنم. ځکه د خدای پیژنګلۍ دپاره دا ځان پیژنګلي لومبنۍ ډیګري ده. ماسټر به هله کوي چې بیچلر دې کړی، بیچلر به هله کوي چې اسوسییټ دې کړی، که نه داسې هم څه ټوپ مو پکې شته، دا ټوپ نشته. نو اوس خدای به هله پیژني چې لومبی د ځان وپېژنده. اوس ځان به څنګه پیژني؟ شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه هغه نه چا تپوس وکړ، ویې جي دا ته په څه دومره لوی ولي شوې؟ اولیا خو چېرې نه وایي چې زه ولي، انا هغې ته پته چې زه ولي، ځکه دا خدای ته پته وي، یا خلک د هغې د کردار نه معلوم کړي دا سړی د خدای ولي دی. صحیح نه څوک دا دعوه کوي، دا خلک چې دعوې کوي دا پیران میران ځای په ځای ناست دي، زه ډېر لوی سړی یم او زه بیا چې شپې والوزم نو بیا سهار راکوزېږم او صحیح دا ټوله ډرامې دي. ولي چېرته دعوه نه کوي چې زه د خدای ولي یم یا زه زبرګ یم. نو شیخ جنید رحمت الله علیه ته وی ویجي ته په څه دومره لوی ولي شوې؟ نو شیخ صاحب رحمت الله علیه ورته وویل بچې ما خو چېرته نه دي ویلي زه ولي شوی یم، ما ته لا پته نشته زه ولي. نو هغه ورته نه جي وی دا ټول خلک وایي چې دی ولي دی، نه بیا خو د خلکو نه تپوس که نه ما ته خو پته نشته، بیا خو هغې ته پته وي زه په څه ولي شوی. نو بیا دې سړي ورته وویل هسې جي وی د ولایت شروع څنګه کېږي؟ دا د ولایت یو سبق دی، دا څنګه شروع کېږي؟ نو هغه ورته اوس دې سوال صحیح کړ، تر اوسه ته زما د ذات متعلق لګیا وې، اوس د مسلې او د ایشو متعلق لګیا یې. نو اوس په ایشو به درته خبره وکړم، په ذات خو زه خبره نه شم کولی. نو ورته ویې چې ولایت څنګه شروع کېږي؟ شیخ صاحب رحمت الله علیه ورته سیلف کنټرول. وی بیا مخکې سبق یې څه دی؟ وی سیلف کنټرول. وی بیا بل سبق یې څه دی؟ وی سیلف کنټرول. وی آخري سبق یې څه دی؟ وی سیلف کنټرول. بس یې ځان د ضبط کړ. دا روجې ته دومره ښه عبادت ولې وایي قرآن او حدیث؟ د دې وجې چې هلته تا ځان ضبط کړی دی، ځان دې کنټرول کړی دی. ځکه ټوله ورځ ستا فرج کې خوراک وي که نه وي، څښاک وي که نه وي، او سخته ګرمي د ضیاء الحق فرج ټول په سکریمونو باندې ډکي، خو بس د ځان ټینګ کړی نه. نو دې ته وایي ضبط نفس. دا یو ټریننګ دی چې الله تعالی موږ له راکوي، ضبط نفس، سیلف کنټرول. ما اوس چې راتلم نو ناظم کتاب مې کته بایزید بستامي رحمت الله علیه نوم خو تاسو چې اورېدلی ډېر لوی ولي تېر دی په درېیمه صدۍ کې. بایزید بستامي رحمت الله علیه، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمایي خدای په خوب کې ولیده، نو وی الله راته وی چې احمده، وی ما ورته وی جی، وی کل الناس یطلبون مني و ابو یزید یطلبني، وی ټول خلک ما نه غواړي، ټول خلک زما نه غواړي، او ابو یزید ما غواړي. دې خبره کې ډېر لوی فرق دی. وی ټول خلک زما نه غواړي او ابو یزید ما غواړي. ابو یزید بسطامي رحمت الله علیه هغه وایي خدای ما ورته وایي چې زه چې ویښ شوم نو بیا ابو یزید له رالم، وی ما ورته وایي چې ابو یزیده داسې مې خوب کتلی دی، ته څه غواړې؟ نو ورته وی انی ارید الله ارید، وی زه دا غواړم چې ونه غواړم دیس. وی ما د چېرې څنګه وختي کله خوب کې ووینم ما ته وایي چې څه غواړې؟ زه هم تا غواړم. ما ته وایي څه غواړې؟ وایي زه وایم تا غواړم. او دا د اولیاء الله هغه مقام کمال دی. نو ابو یزید رحمت الله علیه وی ما چې الله خوب کې ولیده نو ما ورته چې الله تا ته د راتلو لار کومه ده؟
لکه موږ سان فرانسیسکو ته لار کومه ده نو څوک ورته 99 دا 5 هم ده بله کومه ده 101 نو درته ودرې ده وی ما چې الله تا ته راتلو لار کومه ده نو یې ما ته وی چې دع نفسک وتعال نفس دې پرېږده ما ته راوچت شه نفس دې پرېږده معنا ذاتي خواهشات دې ځان شاته کړه بس چې کوم ځای دې خواهشات شاته کړه دې معنا دا ده چې سفر د خدای طرف ته شروع کړه چې څو پورې د خواهشات مخې ته دي هغه یو سپی دی تا ته مخې ته ولاړ دی هغه چېرته مخکې قدم ته پرېږدي هغه بلکل ټوپک ورسره دی تا مخکې پرېږدي نه او ما اوس دغلته دې کتاب کې ولیکل بایزید بستامي رحمت الله علیه وایي چې شیطان سړي سره هیڅ نشي کولی شیطان سړي سره هیڅ نشي کولی شیطان کاشتکار دی شیطان سره دی کاشتکار دی دی کرونکی دی زمیندار دی صحیح موږ ورته دهقان وایو تاسو ورته چرسا کې څه وایي دهقان یې وایي زمیندار ورته وایي نو دی وی دهقان دی او دا نفس چې دی دا د هغه پټی دی نو که پټی ورته ځان کلکې دننه نه راپرېږدي نو شیطان به کار کوي نو کوم ځای کوي دا خو دلتوب د دننه نه شروع دی صحیح چې هغه ورته وایي راځه ما کې پټی ده نو بایزید رحمت الله علیه وی ځان کنټرول کا چې دا نفس دی بیا شیطان له لار ورنکړي چې نفس شیطان له لار ورنکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کی مسند کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم شیطان په انسان کې د بدن هر هغه ځای ته ځان رسوي چې کوم ځای ته وینه فلو کوي